نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون صدق الله العظيم. سورة النحل سورلسم پارا یو او یم نمبر آیت تدی رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت دادی چه پا مخی رکو کی اللہ پاک دا توحید او دا یوالی دلائل عقلی بیان شو. اس پا دی رکو کی اللہ پاک دا عقیدی دا توحید دا منکرینو او کافرانو تردید او رد شرک او قباحت دا شرک ذکر کی. اللہ رب العالمین پدی آیاتن کی دا شرک قباحت ذکر کی پسو مثالن سر فرمائی چه تاسولا پا دنیا کی ما رزق در کڑی دی خو پا دی رزق کی میں بعضی انسانان لڈیر رزق ورکڑی دی او بعضی لمی کم ورکڑی بعضی مالدار پیدا کڑی دی او بعضی غریب دی بعضی مالک دی او بعضی غلام دی رزق کی متاس کی فرق پیدا کڑی ٹول انسانان پا رزق کی نہ غریبانان دی او نہ مالدار سو غریبانان دی او سمالدار دی دا اللہ رب العالمین نظام دی. اللہ رب العالمین پا دی کی دا یو دیر لوی حکمت پروت دی کٹول خلق غریبانان شنو مال بدا چا سری او کٹول خلق مالدار شنو کار بسوک گئی کہ دنیا کے ٹول مالدار نہ ہو مالدار خلق مال والا بھائی کار روزگار بولا سوک کئی او کٹول غریبانان کا روزگار بخی دی لو مال سوک ور کئی سا مالدار شل سا غریبانان شل غریب با محنت کئی او مالدار با مال ور کی ددوارو بکار چلی دا نظام دا اللہ پاک دا زمان ایمان دی چه دا دی رزق تقسیم اللہ پڑیر و حکمتون و سرکر سوک مالدار کول و سوک غریب کول دا دا اللہ پاک دا دیر و حکمتون و ڈھک نظام ہے. پا دنیا کی اسلام پا مقابل کی دو نظامون چلی یو نظام تا سوشیلزم یا کمیونزم وی اشتراکی نظام متویلی شی او دویم نظام تا سرمایہ دارانا نظام ہوئی. پدی اشتراکی نظام کی دوی سوچ او فکر او دعوی ظاہراً داوی چی ٹول انسانان پر رزق کی برابر شی دا مالدار او دا غریب فرق ختم شی. خو پدی نظام کی ظلم دادی چی و سڑی دا خپل بلاد نکد جیداد وارث خپل نشی جوڑے دی اغیر کے بمبر سرنو خلق شریک یعنی مثال پا وطن کی زر روپے دی نو زر کسان پا پدے کے ٹول شریکی نا گر کا پدے کے دا یو سڑی محنت دیر دی دا بل کم دی یو سڑے پا کے دا بلاد نکد جیداد مالک دی غم پدے کے برابر نو دے کے پردی حق بل چاہتا پا ظلم ورکول دا نظام کی جائز دی. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکی چی دا سوشیلزم ظاہراً دا نظام خبر دا خود دے شاعتا عقیدہ دا کمیونزم پرتا
ظاهرا نظام د اشتراک خبره ده، د سوشلیزم خبره ده، خو د دې شاته عقیده د کمیونیزم پرته را چې کوم کمیونست او دهریان خلک دي چې دا نظام په خپله چلېږي. ځکه دې خلکو په نسبان دي په دنیا کې د ژوند تېرولو مقصد صرف خوړل ګټل سټل دي. د دې په نسبان دي عقیده او ایمان هېڅ قسم حیثیت نه لري. یو نظام د اسلام مقابل دار، دیم نظام د اسلام مقابل سرمایه دارانه نظام دی. زمونږ استاسو په دې وطن کې چې دا کوم نظام دی دا سرمایه دارانه نظام دی. مشران، وزیران، افسران ټول عمر د دې خلکو مال په ټیکسونو سره وصولوي، د نورو ملکونو نه قرضې رالي په سود سره، او هغه سود ډکېږي او پوره کېږي د دې مسلمانانو په وینو په خولو باندې. د دغه افسرانو چې کوم خپل نظام دی او د هغې کوم خپل جایداد دی، هغې کې وخت د وخته ترقي راځي، سرمایه سیوا کېږي، او د لاندې طبقې په سر باندې قرضه او ظلم او سود سیوا کېږي. دا زموږ په وطن کې دا نظام دی. دا دواړه نظامونه د اسلام خلاف دي. سوشلیزم، کمیونیزم نظام په روسي ملکونو کې دی، او سرمایه دارانه نظام دا په یورپي ملکونو کې دی. زمونږ په دې وطن کې دا کم نظام دا د یورپي ملکونو نظام دی. دا جمهوریت هم د دې یورپي ملکونو یو تحفه ده چې موږ ته راکړې ده، چې یو طرف ته به اجړا وي او بل طرف ته به شیخ الحدیث وي. اجړا به پاس کېږي او شیخ الحدیث به پیر کېږي. دا د جمهوریت برکت دی. اسلامي نظام کې دا نشته. یو طرف ته د هندو یو بل طرف ته زمانه ولی الله وی هندو پاس هغه ورسې کې ناست مسلمان پیل شو. دا نظام چې موږ ته ملو شوی دی دا د دغه یورپي ملکونو برکت دی. کله چې پاکستان آزاد شي دا غي نه بعد دا تحفه موږ ته ملو شوی دی. دا ډول اسلام خلاف دی. نو سرمایه دارانه نظام کې ځان برابر اول خپل سرمایه دا پوره کول وي، کاغه حرام وي، کاغه حلال وي، کاغه سود وي، کاغه ارسلو وي، خو پیسې سیوا کوا ځان سرمایه برابر او. نو که تاسو ګورئ زموږ په دې وطن کې هر سړی چې په کورسۍ کښېني ځان له خپل کار پوره کوي. 15 کاله 10 کاله تېر کړي چې پاسې ډایرکټ لاړ شي ځان له په امریکا کې بنګله والي یا په امریکا کې وي یا د دنیا په کوم ځای کې چې غواړي ځان له شي اخیستي. دا سرمایه دارانه نظام کې دا برکت دی. اسلامي نظام کې خپل مهنت کوه، ځان له پیسې ګټه، خو شریعت حدود به نه کراس کړي. د بل مسلمان په سر باندې تا ته دا اجازت نشته چې ته ټیکس راوالې یا سود راوالې یا په هغه دا بوج وچ. خپل بوج به په خپل سر ځان له مال جایداد سیوا کې خپل مهنت بکې حلال به پیدا کې. د پلار نیکن میراث ملو شوی دا هغه استاد نه اشتراکي نظام اجازت دی او نه د سرمایداران نظام اجازت دی. اسلام دا وي ها، اسلام تا ته مالدار سړی ته د غریب حقوق درکړي. ته مثال مالدار الله پتا حق کې خو د زکات غریبانو لور کړ. تا ته دا نه وي چې ځان له سرمایه سیوا کوو، زکات مکات نه، زکات به ورکې. ستا سرمایه به هغه سیوا کوي چې غریب له په کیسه ورکې، په زور نه، د الله په حکم. ستا هم غاړه خلاصه شو، ثواب دیو شو، د غریب هم ثواب وشو، ستا ذمه هم فارغه شو، غریب ته هم پیدا ملو شو. او دا هم نه چې تا زکات ورکړې، تا په غریب احسان وکړو، دا تا باندې الله احسان کړی دی چې مال یې درکړو. او چې مال یې درکړو نو په دې کې تا د الله حق ادا کړ. غریب سره ښېګڼه نه ده کړې. که تا نه غریب زکات نه اخلي، ګناهګار غریب دی که غریب ګناهګار دی زکات یې په ځای پاتې شو. نو دا غریب چې تا نه زکات تخلي دا تا سر غریب یو ښېګڼه کې ستا بوج تا نه کموي. اوس مثال تا سره زکات مال پاتې شو، څوک یې دنه نه وي مجرمي، او غریب دنه واغېستو، ستا ذمې فارغه کړه، الله ته غاړه صفا شوه،
خپل مال دی حلال پاتې شو. نو په دې زکات کې په غریب احسان نشتا، په زکات کې د الله پتا احسان دی او د غریب هم پتا احسان دی چې ستانه زکات وصول کی او د الله په دربار کې ته د یوې فریضې نه فارغ شي. اسلامي نظام کې د غریب باندې هم حق دی، په مالدار باندې هم حق دی. کم سړی چې مالدار دی په د باندې د غریب د پاره حق مقرر دی. اسلامي نظام دا وایي. زمونږ په دې وطن کې یوه ډله ده چې هغې ته فکریان وایي. مزیدار نوم یې د تنظیم فکری ولی الله، ښایسته نوم دی. شیخ سجاد شهید رحمت الله علیه فرمایي کله فتنه راځي د دې نوم به غوړ شي. د نوم مزیدار شاه ولی الله صاحب ولی الله تر شي د هغه په نوم باندې دا خلک فتنه خوري. هغې دعوت چلی د سوشلیزم. خلکو ته وایي چې غریب غریب دی او مالدار مالدار دی. موږ دا مساوات راولو چې غریب او مالدار برابر شي. د دې دا دعوه ده مساوات دا د قرآن خلاف دی. یاره غریب دی الله پاک ول مال نه دی ورکړی، تی د کوم ځای نه مالدار کې؟ مالدار له الله مال ورکړی په حلال طریقه، نو تی ولې اخلي په ظلم باندې په ناجایز طریقې سره؟ نو د دوی دا دعوت د اشتراکیت او د مساوات دا د شریعت خلاف دی. زموږ په دې وطن کې دی محنت کوي او زموږ ډېر تعلیمي طبقې ډاکټران، د سکول ټیچران، افسران دا د دې فتنې شکار شوي. الله دې نه کړي، الله دې نه کړي یو وخت به راشي چې دا فتنه په تاسو باندې اثر کوي. محنت شروع دی خو محنت پټ دی او دومره د خطرناک خلک دی چې خپل کتاب د جماعت د فرد نه علاوه بل چاله ورکوي هم نه. لکه د هغې کوم کتابونه دي نو چې د هغې سره کوم سړی رجسټر ني هغې له کتابونه هم نه ورکوي. الحمدلله ما سره د خپل وس مطابق شته، په یو طریقه مو پیدا کړی دی. خدا کتابونه هغې چاله نه ورکوي. که ته ورته چې مال راکړې نه هم تاله نه درکوي، ولې اجازت نشته چاله به ته راشه اول موږ سره رجسټري وکړو، موږ ته ټول هر څه هغې نه بعد به کتاب تاله درکوي، خو تا ته به دا اجازت هم نه چې د جومات استاد یې ورکوي. دغه فتنه هم راروانه ده او د دې فتنې دعوت د سوشلیزم معاشي مساوات چې ورته ویلی شي. الله پاک په قرآن کریم کې په دې ځای کې فرمایي والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. الله وی بعضې له په بعضې فضیلت ورکړي په رزق کې، چاله مې ډېر رزق ورکړي، چاله مې لږ ورکړی دی. نو د دې خلکو دعوا د مساوات د دې آیت نه خلاف دی. عقاید ډېر خطرناک دي، وخت په وخت مخې ته راځي، خو د دوی دعوا د مساوات د دې آیت نه خلاف دی. نو الله پاک فرمایي چې رزق مې چاله لږ ورکړی، چاله ډېر. تاسو ځان سره خپل نوکر او غلام په خپل مال کې نه شریکوئ. الله مال درکړی دی، ستا چې کم نوکر دی هغه سره خپل مال شریکې نه، هغه ستا دی، هغه له خالق خپله مزدوري دیاړي ورکې نور ځان سره شریکې نه. ولې؟ ستا رزق ډېر دی، غریب باندې هغه نه تقسیم. نو چې رب العالمین دا دومره احسانات په تا باندې کړي دي، د الله پاک سره ته ولې بیا شریک جوړې؟ خپل ځان سره یو غلام یو نوکر په دې معمولي غوندې ملکیت کې نه شریکې، نو د رب العالمین سره په دې تمام نظام کې ته ولې څوک شریک کې؟ دا ډېر د ناپوهۍ او د بې وقوفۍ عمل دی چې مشرکان یې کوي چې الله پاک سره شریکان جوړوي. الله جل شانه فرمایي الله فضل بعضکم علی بعض، او الله پاک فضیلت ورکړي دی بعضې ستاسو لره په بعضې باندې په رزق په رزق کې. ګورې بعضې رزق ډېر بعضې لږ. تفسیر جلالین وایي فمنکم غنی ومنکم فقیر ومالک ومملوک. بعضې غني دي الله ډېر مال ورکړي، بعضې غني نه دي فقیر دي الله لږ ورکړي، بعضې مالک دي الله والا بادشاهي ملکیت ورکړي دي، او بعضې مملوک دي هغه له څه نه دي ورکړي، د دې بل نوکر کړي دي. د الله نظام. فما الذین فضلوا براد رزقهم، پس نه دي هغه کسان چې هغوی ته فضیلت ورکړی شوي دي په مال سره، مال ورته ډېر میلاو شوی دی، نه دي شریک کوونکي په دې خپل رزق کې علی ما ملکت ایمانهم،
هغه خلکو لرا چې مالکان دي د دوی خلاسونه داوي یعنی د غلامانو چې کوم دي مالکان دي دغه غلامان دوی ځان سره په دې زیاتې رزق کې نه شریکوي دا زما دي بل غلام نه شریکوي فهم فيه سوا چې دوی شي په دې کې برابر دا ځان سره برابر نه وي دا غلام دي غلام ساتي او ځان آقا ساتي اف بنعمت الله يجحدون آیا په نعمت د الله پاک باندې دي انکار کوي کفر کوي چې الله پاک دونه نعمتونه درکړي ول الله سره شرک ځان سره یو غلام نه شریکي الله سره په تمام نظام کې خپل خدایان او خپل بوتان شریکي دا د نعمتونو د الله پاک ناشکری ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین